إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير مقطوع مننت الحبل إذا قطعته. او حسن بصری وی غیر ممنون یعنی غیر مقدر بالمن اگئی کے با پیغور و اذانوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. سورة البروج وی دڑم بنٹی کی دا بروج دا وجنا دا سورت موضوع دا اللہ والو او دا خدا پرست دل آزاری پدی دا خدا عذاب راضی دا اللہ تعالی بندگانو دا خیرون او یریگا او دا غی دل آزاری مکوا چام چی دا بزرگان دین دا مومنینو دل آزاری کری دا اگا اللہ تعالی تباہ کر دے. اصلیت کی یو بادشاہو اگا تا نجومیانو ہوئی چیزو یو نجومی اڑیر لوئی چیزو بمرشم او دا علم نجوم بختم شی یا یو لوئی ساحر ورطا ہوئی چی دا سحر علم گورے دا ما دا مرگ نپس با ختم شی فخواب بادشاہانو تبا دا جادوگرو ضرورتو سوک را لے گا چی اگا دا مانا دا جادوز دا کی نو بادشاہ یو الگ پزوی باندې نیولو زوی نو لیکن متبنایو هغه متبنا ته وی چې ورشه د پلان کی بابانا دا جادوز دکا دا الگ یو ورځ دوره دی وراغه لیکن پلار کې یو راهبو هغه به انجیل تلاوت کولو په دې الگ باندې د انجیل هغه تلاوت اثر کو نو د راهب سره بناستو عبادت به کولو انجیل به وی ساحر بادشاہ ته وی چې غالک خورز دوره دراغله ده بیان نه دراغله بادشاہ دغه الک ته وی چې لکته سبق تول نه دي هغه ویره د ما خو دراهب هغه سبب خوښ شوی دی او راهب د بت پرستی نه دې منه کړو چې بت پرستی چې کوم نه مکوا. بهر حال بادشاہ ورته غوسه شو چې زبده چې کوم نه مړ کوم او دا به کوم شابه دا ساحری زدکا لیکن دا بسیدہ اللہ تعالی دغه بچی ته د اسم اعظم علم چکم دنه ورکړو دی او دل روان دی او لار کې تمام خلق ولاړ دی یریږي ولی ویرز مره دی دکانه واغست اسم اعظم وی مړی کو خلقو کې یو لوی شهرت شو چې یو الک هغه با قاعده دغه رنګ ډیر کرامتونه د چکم دنه سرګن شو. بادشاہ پولیس ته دی د بارانو غرزوي غرنه دے غر تے اوخی گولو اگر ٹول پریوتل مرشو دے نیغ راگا السلام علیکم علک ادو کئی سین کی ڈوب کئی میت سین کی کشتی واوڑی دا علک سالم راگا و ٹول ڈوب شو. دے بادشاہ ما پا دی طریقت تنش ختم ہولے تغشوالو او دم روایا چی بی اسم رب هذا الغلام علبتما قتل کے اللہ تعالی وحدہو لا شریک دے بلا دنیم پتما شوالالا بادشاہ بے اسم رب هذا الغلام دے شہید شو بلا دنیا اسلام راڑو 14 الگ خدا کمال خاوندو اسی بادشاہ نو شو قتل کوڑے سمرا پولیس غرط تلے ٹول مڑ پرات سمرا ڈوب شوی دی بلا اس بادشاہ حیران شو یا کنه شو کی شو مونږ دا یو غلام دے اسلام اس ټول اسلام وزیران ورته وی چې اور بلکا نوای الکا چې خپل دین نه اړای کنه اسلام پرې دی او کنه چې کومه پرې دی اور کې سودا واپس خپل بدای دغه روړ دین ترا واوړو د بوتانو سجدي وکي بلا خلک دغه شکر زولو یو وړي خدا را روانه ور پس خپل بچیم دې دیم ایمان راړلو دې چوکتل چې دا اور لمبو هغه خلک به بالکل پکوړه کو پولیس بچا کا سړی لمبو ته ورول یکدم به اصل دلو نو بچی ته قتل چې بچی نه ګوري بچی ورته امه اسبری فإنك على الحق مور صبر کوا دا خو حق لاره ده بس هغه بچی د مور نه مخکې اندګل مورم بس دی وخت دا الله تعالی غضب پجوش کراغه د اور لمبی رالی او دا څومره کسان پولیس فوج دا ټول وسوځول دغه واقعي چې کوم نه ذکر دې په دې صورت کې اللہ والوں کو اذیت نہ دیا کریں
څوک چې د خدای بندګانی نو الله تبارک وتعالى بیا دا غي انتقام ومني والسماء ذات البروج قسم دی زما پاسمان باندې چې خاوند ستورو ده البروج النجوم یا د بروج نه مراد دولس برجونه دي دولس برجونه دي او دا برجونو د وجنه د میاشتو نمونه دي دا مختلف نمونه الکه دا زحل او دا عطارد ده دا جدی دا سنبله دا دلو دا حوت دا د برجونو نمونه دي واليوم الموعود او قسم دی دما پاغرت چې داغه وعده کړی شوی دا چې هغه یوم الجزاء ده د قیامت ورځ ده وشاهد زمال قسمی په گواه ومشهود او پاغه چا چې پچا دا گواہی راځي شاهد نه مراد الله هر لکه حاضر او ناظر او مشهود نه مراد هر مخلوق یا شاهد نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجینا بک علی هؤلاء شهیدا او د مشهود نه مراد تمام مخلوق یا شاهد نه مراد د جمعې مظهر دی ته ورشي او د مشهود نه مراد د عرفه رد د کده عرفه په میدان کې د دنیا د ګټ ګټ نه حاجان التراجم شوی وي یا د قیامت ورځ ځکه چې هغه یوم مجموع له الناس يشهده الاولون والاخرون قتل اصحاب الاخدود دا جواب قسم ده او سو کوئی جواب قسم لتبعثن محذوف ده قتل اصحاب الاخدود غرق خاوندان د خندقونو مراد نه کافران دي چې چا د مسلمانانو د پاره خندقونه کنستیو او سو کوئی اصحاب الاخدود نه مراد هغه مؤمنین دي چې کوم په خندقونو کې شهیدان شو هغه شهیدان شنو قتل به په معنا د شهید کېدو سره شهیدان شو هغه مؤمنان چې پاغه خندق کې د اور وګرځول شو یا د قتلنا مراد هغه خندق کنستون کې د حکومت هغه پولیس او فوج النار دا بدل د اخدود نه چې هغه اور ذات الوقود خاوند لمبو اذهم کله چې دغه کافران علیها علی حافاتها فکنارو د اور باندې ناس علیها اے علی حافاتها فکنارو د اور دا پولیس ناستو وهم او دغه کافران شهود موجود علی ما يفعلون پاغ تعذیب چې د مسلمانانو سره کولو وما نقموا منهم انتقام وانغشتو کافرانو منهم د مسلمانانو الا مگر پدی خبره یا انتقام وانغشتو یا معیوب ونغړله مگر دا خبره ان یؤمنو بالله العزیز الحمید دا په حقیقت کې مدح بما يشبه الذم ده هغه کې خوښ چې کوم نه عیب نو مگر د ایمان دا عیب ده دا د قبیله ده ولا عیب فيه غیر ان سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب الذي الله تعالى ذات له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين كما كسانوا چې عذاب ورکو مؤمنانو ته او مؤمنات خذته فتنوا پمنا د عذابو سره دا د اصحاب الاخدود سره خاصه نه ده بلکې هر زمانه کې چې چا د خدای بندګانو ته عذاب ورکړه او سزا ورکړي ده د الله تعالی قهر فغیبانه بنا دلیږي ذکر وی المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا او بیا دای توبه نو استغفرهم عذاب جهنم دای لپاره وی عذاب د جهنم ولهم عذاب الحریق او دای لپاره وی عذاب د سوځیدو اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وغلبة الاعداء خدا مسلمانان د کافرانو د خندا نه محفوظ او ساتي لکه مجاهدینو تسس کم انداز باندې کافران لګیا دي سزاګان ورکړي د بجلی کرنټونه او د مختلفو د خپونه ځلند کړي دي سرونه اخکتا پیا خوبو کې ورته غوپی ورکړي ساجبن کو نه ترغه سي پامبور باندې وباسي ګيري او د سر وخت چې کمنه وباسي
الله تعالی دې تاسو موږ ټول د داسې فتن او محنونه محفوظ اوسه. ان الذين فتنوا والمؤمنين دا وی د یمن مسلمانانو باندې مفسرین وی سو کوئی نه د حبشیو او باندې وی دا صد پاسه اتیاتنو ایمان لرلو صد پاسه اتیاتنو ثم لم يتوبوا. حسن بصری با دی آیت ته چراغ نیوی د خدای شان کریمانه تو ګورئ خدای سمره لوی رحیم دے اللہ تعالی سمر مہربان دے انظروا الى هذا الجود والكرم قتلوا اولیاءه دغه ظالمانو دا اللہ تعالی اولیاء اغا قتل کل وهو يدعوهم الى التوبه اللہ تعالی ويسم توبه واسینو اسم بخ دا اللہ تعالی سمر لوی چکم ننو اغا تحمل لے دا اللہ تعالی سمر لوی شان دے. انظروا الى هذا الجود والكرم قتلوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. ذكر الله تعالى ثم لم يتوبوا كتب استوى الله تبارك وتعالى باغ بخلوه ده ثم لم يتوبوا معلومیږي چې لو تابوا لتاب الله عليهم عز وجل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. دید پر دے عذاب د فدیدو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا اصحاب الاخدود پورے منحصر نه ده هر زمانہ کې چې چا د خدای بندګانو ته په بد نظر کتلی دي خدای به معذب کوي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. دا ډېر لوی کامیابی ده. ان بطش ربك لشديد دا الله تعالی غرف دا ډېر سخت ده. انه لك اصحاب الاخدود چې ختم کړي انه هو يبدئ الله تعالی لمبه دا مخلوقات پیدا کړو بیا دوباره به پیدا کړي. وهو الغفور الله ډېر بخون کړي الودود او ډېر مینا ساتون کې د بندګانو سره. غفور او ودود د مبالغه صيغه دي. دا ود یودنا ذل عرش خاوند عرش ته المجید خاوند شان ده. فعال کون کې لما یرید. هل اتاک آیا راغله تا حدیث الجنود اغه خبري د لخرو اغه لخري سوق دي د فرعون او د ثمود. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تمام آسمانی کتابونه اپ لوح محفوظ کړي او دا غین الله تعالی په پیغمبرانو باندې نازلې. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سورة الطارق دړمنی ټکی دا وجنا او د سورت موضوع توحید باری تعالی او باس بعد الموت. والسماء قسم دی دما پا آسمان والطارق او قسم دی دما پستورو چې د شپې راخی. یا والسماء نه مراد باران دی زمانه قسمی په باران. اذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه څنګه وإن كانوا غضابا. اذا نزل السماء يعني اذا نزل المطر. شاعر وای چې کوم ځای غیا وي مونږ ال تقل ساروي سرو زمګه سارو تاسو په بد نظر نشي کته کپردی پټی تم زمګه ساروي لاړ شي. وإن كانوا غضابا اگر کغه غسوي. اذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه ال تمګه خپل ساروي سرو. وإن كانوا غضابا ال تسماء په معنا د مطر ده. او والطارق نه مراد مطلق استوره ده ځکه د شپې راخیږي. طارق هغه ملمتم وي چې کوم د شپې نه دروازه ډبوي ډبا ډبا معنی طارق الکه دا دروازه چاو ډبوله. طرق یطرقو معنا دروازه ډبول. هل عندنا لطارق څنګه هل عندكم لطارق اذا ارى څنګه نو
جزاک الله د مقامات آیو سړی ورډه بولون د کور نه ورته جواب راغی چې خطا کیږه ما مونږ سره د ملمه د پاره دی نشته او نه سره روټي تنظیم دی ما عندنا لطارق طارق د شپې ملمه ته وی یا خدا چې یترک راسه سرخ کا تکړی چرته مار لړم دي د شپې چې خړې دي لارې ته خګوري یا ټکرو نو وما یا دا چې دروازې ډبې کوسه ډبې وما ادراک ما الطارق او سپی جنې چې طارق څه ده النجم الثاقب اغستوره چرنا کون کې وي مراد ته قمر ده یا مراد ته هر ستوره ده ان كل نفس دا جواب قسم ده نه ده هیڅ یو نفس لما علیها حافظ دا ان فی ده لما فمانا ده الا ده مگر پاغه باندې حافظ ده الله تعالی چکم ده کرامن کاتبین مقرر کړی دی هغه بنده اعمال هغه لګیا ده درس کوي فلینظر الانسان او دی ګوري بنی آدم مما خلق چې د سنه پیدا دی خلق مما ان ده پیدا شوی ده د قطری د منینا دافق ذی دفق فاعل دی کذا ده چې هغه منی پټوب باندې منتقل شي رحم ته دافق فاعل دی کذا ده نه ذی دفق تامر معنا ذو تمر لبن معنا ذو لبن یخرجو او دا وبروزی من بین الصلب والترائب د سړی د شانه او د خذ د سینینا ترائب د تریبه جمع ده تریبه سینې ته وای چې کوم ځکه امبیل پروت دي ته تریبه وای دا ده تریبه ده او سو کوئی چې نه د سړی او د خذ د دواړو د صلب او د ترائب نه د منیوزی د صلب او ترائب تعلق د رجل او د مرئی دواړو سره ده انه الله تعالی علی رجعه پدوبارا پیدا کولو د انسان باندې لقادر یوم تبل السرائر فکمرات باندې بچ معلوم شي رازونه هغه پټ رازونه بم سرګن شي یوم تبلا تختبر معلوم بکړې شي السرائر رازونه متنبی غل خوري دغه هم متنبی وکړه متنبی وای وسركم في الحشامية اذا انشر السر لا ينشر الک استاسو درات خبره زما په دې زړه کې داسې مړی پرتی دي چې د قیامت پر مړی جون دي کیږي د غراض بدغه سمړ پروتي پاغرت بم سرګن نشي دروغ وای قران نو ویل یوم تبل السرائر حسن بصری یو سړینا دا اشعار واوریدل اغم وی سيبقى لها في مزمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر غسش بما أغفله عما في السماء والطارق دا شاعر دا والسماء والطارق سورة ندويل شاعر وی چلا معشوقی دا غراض بزما پڑھ کے مڑ پروتی چې په کمرز رادونه جوندې کیږي دا غراض به جوندې نشي دې شاعر غافل او ذکر شعراء يتبعهم الغاوون دروغ وي الله وي يوم تبلى السرائر يوم تختبر السرائر فما له پس نبوی دغه سلیل را قوت او مددگار والسماء ذات الرجع زمال قسمی په اسمان باندې چې خاوند باران ده دا غدنه باران وریږي یا دا غدنه د بندګانو رزقونه را دي یا مراد ته رجوع الشمس والقمر ده والارض ذات الصدع قسم دي زما پزمکا چې خاوند سری کېدو دا د دین هغه تخونه چې را اولړ دیږي بار تروزی یا مراد ته یوم النشور ده چې قبرونه بمړي روزي انه لقول فصل دا قرآن مجید قول فاصل بين الحق والباطل وما هو بالهزل دا سٹوقی ندی انهم یکیدون کیدا دای تدبیر کئی تدبیر دا پیغمبر خلاف کلورت ساحر وی کلورت کاہن وی کلورت شاعر وی کلورت مجنون وی واکید کیدا او زبا جزاور کوم دویتا
د قید فمهل الکافرین مهلت ورکا کافرانو تا امهلهم رویدا دی وقت لا د قتال حکم نور اغله تصبر کا د قتال حکم براشي بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى د توحید باری تعالی او د نبوت اثبات ته پدی صورت کی صورت سورہ اعلی ہوئی ربانی آیت کے دا الاعلی ٹکر آگلے دے پاکی بیان کا دنم دا پروردگار الاعلی چاگا بلند دے حدیث کے رادی چکل دا آیت راغن رسول اللہ فرمائل اجعلوها فی سجودکم پسجدہ کے سبحان ربی الاعلی وائے پسجدہ کے سبحان ربی الاعلی وائے سبح اسم ربک الاعلی الذي پروردگار غدے خلق كل شيء فسوى برابر پیدا ک والذي قدر اللہ تعالی ذات تے چدان دادی مطابق پیدا کل فہدا او بیا ورت رہنمائی موکا د کم کم سيزونو چ ضرورتو دا غیر رہنمائی کا تمام مخلوقات والذي اللہ تعالی ذات تے اخرج المرء چراوی وستا گیا فجعله او بیا وګرځول هغه لرا غصان چورا چورا احوا تورا دغه فصلونه چورا چورا شو بیا تور شي سپین فصل سپین بوسی زمانہ بجتے رشی تور شي بالکل دغه رنگ هر شي سنقرئك فلا تنسى د دې کتاب قرات بکومگا بتا تانا بدانی ریگی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه الا ما شاء الله مگر مقدار چې الله غواړي کما آیت چې الله غواړي منسوخه کوي نو منسوخي کوي انه يعلم الجهر بيجني ظاهر و باطن ونيسرك لليسرى موږ بتاته آسان لا روخي آسان فذكر تنسيت ورکوا ان نفعت الذکرى کستا نصیحت دے خلق تنفور کی قرآن تذکرۃ للمؤمن دے او حجت علی الکافر دے سیذکر نصیحت باسل کی من یخشا سوک چی دخدے نیریگی ویتجنبها او ڈڑبکی ددغ نصیحتنا الاشقا بدبخت الذکرہ چونکہ مؤنث دے لیتجنبها کی دا مؤنث ضمیر و تراجیش الذي بدبختا ولید ابن مغیرہ و عتبہ او شیبہ دا اغا خلق دے یصل النار الکبرى چدائی بداخلی کی اور دا جہنم دا آخرت اور تنار کبرا ہوئی او دا دنیا دی اور تنار صغرا ہوئی ذکر دا جہنم اور دا دی اور نا اویا درجی زیاد گرم دے ثم لا يموت فيها بیا بدا کافر نمری پدغا اور کی او نبجون دیوی طالبان و ارتفاع دا نقیدین اورالا اغبل ورطوی چه نا ارتفاع دا نقیدین خو محال دا لا یحیان مراد حیاتا طیبتا تنفعه دا اور بس جوندی اللہم لا تجعلنا منهم قد افلح من تذکا کامیاب دے گئے سڑے چرا خپل نفس پاکیزہ کو دا کفر او دا کفر دا شرک دا خیرون پاک کو یا تذکا مانا چی صدقات او خیراتون ورکل قد افلح من تذکا وذکر فصلا او دا اللہ نمی واغشتو او دا غین رستم منذون کئی لگیا دے سو قید قد افلح من تذکا نمراد صدقہ دا فطر دا پوڑو کی اختر کے بیالارشی فصلا دا اختر مدو کی بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو خوخوی جوندن دا دنیا مخوخدا حالانکہ دنیا دا تمام گناہونو جڑا دا حب الدنیا رأس کل خطیئت مفید الطالبین کے مویلو حب الدنیا رأس کل خطیئت او بزرگان وی وترکها مفتاح کل فضیلت ندی مقابل کے بزرگان وی وترکها مفتاح کل فضیلت
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت، حالانکہ آخرت خیر بہتر دے وابقا و پائیدار دے. ان هذا لفی الصحف الاولی، او دا خبرہ مخکنو کتابونو کم دا چی الآخرت خیر و ابقا، دا بنو کم دا کانا انتر دیر پوری دا خبری فمخکنو کتابونو کم دی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. صحیفون مراد کمی دی صحف ابراہیم و موسیٰ، اگا صحیفی دا ابراہیم علیہ السلام دی لس صحیفی اللہ تعالیٰ ورکڑی وی، او موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تورات ورکڑو، او بعد وی چنا دا تورات سرا لس صحیفی نورم بی. بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، دنبنی آیت کے دا الغاشیہ ٹکرے. غاشیہ اگا مصیبت توئی چھ پسڑی بانے احاطاو کی. هل اتاک قد اتاک پمانا دا قد دے، او سو کوئی چنا دا استفام دے چایا راغلی دا تا خبر دا قیامت، دا قیامت یونم اگا غاشیہ دے پمانا دا داہیے سرا اللتی تغشى الناس بشدائدها، چھ پا خلقو با دا شدائدو اگا ورید راولی او پٹ پشی پاگئی کی. وجوہن دیر مخنا پا دا غرد خاشعہ ذلیل بھئی. رسول اللہ مبارک یودل دا مدینہ منوری پا یو کسر روانو او یو زنانا فکور کی دا قرآن مجید تلاوت کولو دا صورتوی هل اتاکا حدیث الغاشیہ. رسول اللہ پلار تیری گی، رسول اللہ مبارک داغی خز دا تلاوت واوری دو نویوی چنام اتانی حدیث الغاشیہ دکا اتاکا کا خطاب چاہتا دے. رسول اللہ مبارک تن رسول اللہ مبارک کو فرمائل چنام اتانی حدیث الغاشیہ، ماتا دا غاشی خبر راغل دے. وجوہن دیر مخنا یوم ایدن پدغرد خاشعت ذلیل بھئی، عاملت او عمل کون کی بھئی، عمل بے سوی جر السلاسل والاغلال، اگا زنجرون برا کاگی او پغاڑ کے بے توقی اگا بگردی. عمل بے جر السلاسل والاغلال، چونکہ دنیا کے گئی طاعات و عبادات نو کڑی نراغی پا بدل کی پدے کار ورڑم کر. ناصبتن ستڑی بھئی تسلح داخلی با نارن حامیہ، اگا اورتا چی انتہائی گرم دے. تسقا من عین آنیہ، او دای با سیرابا کیگی داغا گرم ابونا، من عین داغا چینینا آنیہ چی سخت گرم دا. انا شیعو عرب وی کل چی حرارت انتہات اور رسیگا غینو 70 ڈگری بیا دا حرارت نوی. لیس لهم نبی دغا دو دخیانو لرا طعام الا من دریع، مگر دا زوز التا بزوز خوری دا یو گیا دا او چکل دا لوندوی ناغیتا شبرق وی شبرق ظاہری لگیا دا ازغی بای پکی. لا یسمینو چن سڑے سر بای خوراک خودی دا پاری چکینو سرب بشی کمت کم سربیگی نا ناغلگو خوبا در تلری کی نن سڑے سر بھئی او ولا یغنی من جوع ننفور کئی دلوگی نا. وجوہن دیر مخنا یوم دن پدغرت نائمہ ترو تازہ بھئی ذات حسن او لسائیہا رادیہ، دخپل کوششنو چی پا دنیا کی کڑی اغین بخوشاری چی الحمدللہ شکر دے خدا روجی مونی ولی، شکر دے خدا تلاوت مکڑو، شکر دے مندون مکڑو، باغ اخپلو عملونو بشاکر آئیہا فی الدنیا دغی نفوسو چی پا دنیا کی کم کوششونا کڑیو رادیتن شاکرتن شکر دے خدایا فی جنت عالیہ پا جنتن کی بھئی چراغی مطبی دیر لوی دی دیر اچت محلات لا تسمعو فیا تبناوری پا جنت کی لاغیا بس خبری
الته ټول د حکمت د ذکر او اذکار خبري وای فيها عين هغه کی چینی دی جاریہ ہمیشہ روانی دی چرم نوچی لن قطاع له فيها سرور مفوا وغلا یا پیالی دی واق د کوب جملو څنګه او دا واغا ینا باندې او قیمت رتیوی فوفا او تر باندې به خشي واچي چولی خالی چی ته وي ذرا الجمل اف كيف خلق نقول اخته اسمان تا كيف رفع فنس والى الارض اوخ باقیدا بوري پاس او که طالبان ورته پورته کوي سمرګرا نو د جنتی سبا لفت پیدا خطر خبره ګرانه نو هغه باقیدا را کوشي او بیا وبرخیږي سبا داغه نظیر موجود دی لفت هغه کې شپږو تر او دیګه بټنو وي سوار لسم پین لسم شپاړه سم چته دسترګو پرب کې اوخي اوخ څنګه پر سامان چت کې دغه څه بخلکو چتی او بیا دا دغه خبره وا اقوام موضوع دمر پیالي بسنګي نو الله تعالی وای تاسو اسمانونو ته نو ګورئ سمره پلکون استوري پکې خدای پاک له لوخو څکمنو سکه مې په کرورونو يربونو دلا سنو لوټي په پرتیوي او بیا دا چې سر واقوا ونمارق مصوفه زمکه ته نو ګوري الله تعالی فرش کړل بالښتونه قرون ته نو ګوري سمره غټ بالښتونه دی پدمکه نو دا الله تعالی په خدانو کې ته بالښتونو د غالیچو دې تمام سجنو څخه کمینی تعالی کلمه دا کند تمام سجنو بالته موجودي آیا دې نو ګوري ابل تا کیف خلقت اخت ډیر ګوري دا الله تعالی وایي چې کیف خلقت دا څنګه پیدا شوه یقینا دا اوخ دانچا د نور حیواناتو نه څنګه جدا ده اوخ کمال دار چې د کله نا کله او بوستینو واتره دی بیا دته د بو ضرورت دی او د ورونه باقاعده لان خوراک اگر اکاږي او دمره مضبوطی شونډه او غاخونه ورکړي چې هغه په غونو منو دا غړو پروانه وي او د صبر علی الجوع او صبر علی العطش او بار د پار ناس دي بارونه خلق پټړي وړي کې د ماشومم تابعداري کوي دمره وفادار دي چې ماشوم ځان پسې سن او خان دغه څه لګیا دی راکاږي او دینا فرمانی نه کوي او دمره زبردست بوجونه پورته کوي دیو دینا بل دیتا او بیا کمال داله په اوخ کې دا کمال له چې په کمالاره دې پری خوش پورت باندې رواني بره په خدمت دی ودی په یو دل چې دې په ولاره لاړو د خر او د اوخ دا کمال له چې دې بیا غلاره قطعا چې کوم نه غلط بلا عجایبات پکې دي کنيډي چرغلو کراچۍ ته نو اوخو کته امریکا کې خوان نشته نو ولاړو ورته او ساربان سنمو دا نو ساربان نو عجیب نو می اخباراتو کې ای به امریکای ته وخته هغه ته به ټرک ورکړو بلا انعامات ورکړو عجیب نو مودا پورا کیسه اخباراتو کې دا کوم راغلو بنیر تم چاوک بوتلون ټول حیرانو چې دا سره چې مې ویل ته خو به ساړه کېږي غټ کمیسو پرته دی ورته بیا ایته دا دی وخت چرا دې غریب خو باندې ساړه کې ها پرته ورته کړ مال مشهور بلن سبانه بنیر خلق خلوی الله مګا دا بنیر پسې خلق دا کړی ډېر لوی علماء فقها پکې تیر شوی وعلى كل حال اوخ پورے ولویا او عجوبه ده او پای او خبر کوي دمر زیات او دمر طاقت ور پایری الله اکبر دمیخ پای داغه مقابله کسری او سمره زبردست پیروه پیرا دي یو ګلاس پای چې د اوخ اوس کې که تمام راستا ته واړه بول راشي دمر طاقت ور دي وایلل جبال کیف الى الابل کیف خلقت سبع معلقه کې امرؤ القیس د اوخ تعریف چې کوي د ظالم بچی له تمام هغه سيزونه بیانې چې 60 داسې دی او لکې داسې دی
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. الله تعالی دا غرونه څنګه درولې دي. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر تنسيتك انما انت مذکر لست علیم نه ته باندې بمسیطر داروغه چې په ایمان باندې مجبور کی. ستا مقصد ستا فریضه تبلیغ ده. الا من تولى وكفر مگر هغه څوک چې مخواړي او کافری فکله الى الله خدای ته اسپاره فيعذب الله بغتا عذاب ورکه عذاب اکبر چې عذاب جهنم ده. ان الینا ایابهم منتبوی ددی رجوع ثم ان علینا حسابهم دا په مونږ باندې بوي ددی حساب فنجازیهم حسب اعماله. بس ته لکه د سنو. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري. سورة الفجر وي دړم باندې کلمې د وجنا والفجر وليال عشر قسم دی دما پسبا سبا نه مراد کم سبا ده. بعد وی مطلق سبا ذکا والصبح اذا تنفس او بعد وی فجر نه مراد دلو اختر سحر ده. پدا غرض باندې خلق قربانی کوي. وليال عشر او دمار قسمی پاغشپو چې غلستی دی لسشپو نه مراد کم لسپی دی. بعد وی دین مراد د دل حجی اغلس رزی دی. حجاج کرام پاغی کی د حج مناسک ادا کئی او د غرضی اللہ تعالی تډیر محبوبی دی دک حدیث کرا دی ما من ایام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام. او سو کوئی دین مراد د رمضان دا لس رضی آخرنی دی دک اکثر پدغه کی لیلۃ القدر دے. بعد وجد لیال عشر مراد دا محرم لس رضی دی. وعلى كل حال زیاد راجح قول دالے چی دین مراد یاد دل حجی لس رضی دی یاد رمضان آخرنی لس رضی دی دکا رسول اللہ مبارک پاگی کے اعتکاف کولو او اکثر علماوی لیلۃ القدرم پدا غلسو آخرنو کی دا. والشفع والوتر قسم دی دما پا جفت او پا طاق بانی. جفت او طاق دا پا تمام مخلوقاتو کے موجود دے. مخلوقات بعد شفع دا او بعد چکم دنو اغا وتر دی او بعد وی چی دا الشفع او الوتر نمراد دا رمضان آخرنی شفع و وتر دا. کلد لیلۃ القدر دا پوتر شپو کی وی یوشتم دروشتم پینوشتم اوشتم و بعد وی نا پا جفت کم راضی. والشفع والوتر تقریبا شل اقوال پدی کے علماء نقل کئی چھ شفع نہ مراد سدے وتر نہ مراد سدے. واللیل اذا یسری قسم دی دما پشپا چکل اشپا تیرشی. یہ سرا یسری مانا تیرے دل. سو کوئی لیل مراد خاص کر لیلۃ المعراج دا. هل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا دے پدغا مذکور کی قسم دا خاوندانو دا عقل لپارا. حجر عقل توی لأنه یمنع صاحبه عن ارتقاب القبیح. علم ترى آیات نگوری کیف فعل ربک سرنگ اللہ تعالیٰ وکل بعاد دا عادیانو سر. عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح دا نوح علیہ السلام کڑوسے کی او دا یولوی قبیلہ و دا عادیانو. ارما ذات العماد چاگا خاوندان دا لولی استنیو دا ارما عطف بیان دے دا عادنا. عاد مراد عاد ارم دے. ذات العماد
چې هغه خاوندان د لولو ستونو یا لولو قدونه او قامتونه التي لم يخلق مثلها دا هغه خلق دی چې ندي پیدا شوي د دې پشان په اوګدوالي کې او په قوت کې فی بلاد الدنيا په دنیا کې دومره دنګ قد او قامت او دومره طاقت تبل چانو وثمود الذين او تاندي کتلی کیف فعل ربک بثمود الذين جابوا الصخره چې هغه تراشل کانی بالواد هغه وادي کې چې د حجاز او د تبوک په منځ کې دا وادي د حجاز او د تبوک په منځ کې دا جابا یجوب معنا پرې کول جابا یجوب معنا قطع کول لجوب البلاد مال مطربا احب الی من المرتبه جواب تم ځکه جواب وای چې دا سوال قطع کی وجفان کل جواب دغره پسوکو کی چې کوم لولي طالبونه غیتم جواب وای وکانو ينحتون من الجبال بيوتا سمودیانو با خروج تراشلوږي کې میدان ته کورونه جوړولو او دا وادي د مناره په جانب د شمال باندې خیبر ته سړې دي بیا د خیبر نمخ کې چي دي بیا دولار شي یو لار تبوک ته تللی دا بل الوج ته داغه نمخ کې بیا الاولاد او دولانه او اتمی لمخ کې بیا دغه وادي ده وفرعون ذی الاوتاد او فرعون چې خاوند موګو د اسونو موګي د سرو زرو یا د اوسپنې 13 موګي د سزا د پاره مقرر کړیو یو سړی با چې مړ کولوي نو 4 میخ کو یو میخ په ورته په یو تلی ټکوالو بل په بل سملولې به سړی و پیناستو او یو پيو قدم الذين ذا خلقوا طغوا چې دای سرکشي کړي وا فل بلاد فاكثروا في الفساد ډیر کړه پای علیهم الله تعالی راوړل په دای باندې صوت عذاب هغه کروڑه د عذاب الله په عذاب را نازل کو صوت هغه کمچین او هغه چوکی او هغه ګوت وای چې سړی وای ان ربک لبالمرصاد یقینا الله تعالی په انتظار کې ده د کافرانو د هلاکت پر اوقات مقرر دي مرصاد هغه ځای ته وای چې کوم د سړی ناس دي او د دشمن ترقب کوي چې کله به دشمن په دغه لار راځي کرامه او الله تعالی د خیر کرامو کی ونعمه نعمتنا ورتور کی فیقولوا نبی دې وای ربي اکرمنی الله دما اکرام کو او مال و دولت ما تراکو واما اذا مبتلاه کل چل امتحان والی په فقیری فقدر علیه رزقه رزق پتن کی فیقول دې وای ربي اهانا خدای دما توهین او ذلت کو دا سنلا دا الله نے اکرام دلیل اهانت نه بل دا صورت کی شکریہ صبر و استقامت او کنيشت کلا بلا تیما تاسو او وي مسكين باندې تو په خپل د کور ندي کتا سو کړو ټو کړه ور سره وي دای بل ترغبتونه باب تفاعل مسكين الا اطعام مسكين وتاكلون التصخا اكلا لا جمع کېدو تر لکه دې خپل او د خپل رور بر او خذو یا بوډا خړی میراث کنده او بدل پتی سره اکلا لمن اکلا جمعا یاکل من الميراث حساب ونصيب ام میراث نور کولو لما يلم فمانا ذا نازل دوسرا من الملم في الليل المدلهم لما اغا اختوتوي چاغا خطشي وفردا لمدا جمدا وتحبون المال حبا جما حبا كثيرا كلا ارجل دا سندا وعيد اذا دكت الارض دكا
اذا الارض دقا یو دقا یعنی وجبک پروردگار ستا ملک و فرشتی صفلت اندگانو تحرد یتذکر نصیحت حاصل کی لیکن وہ دیو یا لیتی چرا آخرت تپارا یا اہل حیات انسان بدر کئی دا دی عذابو شام ندے ورکڑے دا بڑیر لویس یعد چیغد معلوم عذابہو ولا یوثق وثاقہو احد تنظرونو کی تڑی و تڑی یا فیوم ایدن لول چیغد لعذبو عذاب بنشی ورکے لے چاہتا پشاند عذاب دا دی سڑی دتا چسمرا سخ عذاب نیو عذبو دا مجھول چیغد او ولا یوثق او نبشی تڑلے دا دی سڑی پشان بل سڑے دے بڑیر کلک تڑلے شوی یا ایتها النفس المطمئنہ اللہ با دا مومن نفس تا خطابو کی یا بدا دا ملائکی خطابی اے نفس مطمئنہ چلا اللہ پا فیصلو مطمئنی ارجعی واپس شا الى ربک پروردگار تا راضیتا مرضیہ پدے حال کے چھتا خوشحال کڑے شوے فادخلی فی عبادی داخل شد ما پنے کو بندگانو کے او داخل شد پا جنت دما کے دعوت خلی کے دعواو دا جمع دا پارا دے دکا چی دخول فی الجنت دا قبل الدخول فی العباد دے اول با جنت تا دنو جنت کی بے نور ملگری بھئی نو دی وجن امام سے وہی الواو لمطلق الجمع ترتیب نہ دے دکا اول با دے داخل کی جنت کی نو جنت کی نور دا خدای بندگان دے کہ با دیم ورگٹ شی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد دا بلد دا وجن سورت البلد زمان قسمی بهذا البلد تحل مکان او مکین ما او محمد صفا صلی اللہ علیہ وسلم دے یا حل تحل بهذا البلد رد فتح مکی پا وقت کی اجازت ملا تو اللہ حلال شو مکہ کے یا چخل کو تک عظیم الشان پیغمبر خلقی بن راسی او یبنا علی الناس من بصری وی چی انازن یعنی وانت حلال وارم دی دما پا آدم دا پا اولاد مراد تمام اولاد آدم یا ما ولد علیہ السلام ولد مراد کانت جواب قسم فی تعب ہمیشہ دے پا مشقت کیوی دے ہمیشہ پا مشقت کیوی منگا پیدا کر دے انسان دا مشقت پارا دا راحت پارا من دے پیدا کرے دے بلیلن و نہارن دا خدے پاک عبادت کی ایحسبو آیا دے گمان کی اللہ یقدر علی احد چپا دے وسو قادر نشی یقول دے وی احلقت مالا لبدا ما دیر مال حلاکو ولید او دے کافرانو بدو پیسی چرتو لگولی بیا وے فخر کولو چی بلا دولت میں اولگولو ایحسب آئے دے گمان کئی اللہم یرہو چنوی دن رسو اللہ تو معلوم نہ دے چسو پیسی خرچ کی روپئی میں خرچا اولوی قیامت بے برپا کچھ بلا دولت میں دخدے پلا رکھے ورکو ایحسب اللہم یرہو حینما ينفق ریاء چی در ریاء دا پارا ورکی علم نجعل لہو عینین آیا منگا نگر دولو انسان دا پارا دوسترگی تذکیر بی آلاء اللہ بعد طالبانو تذکیر بی آلاء اللہ ہم نے لکھلے اونا بی ایام اللہ اونا بی ما بعد علم نجعل اللہ مگدت ولسانا او وشفق جبہ دمورا غپی لگیا دراگی ادیناہ النجدین نجدین لی نجد اچد دام پسی یا مرادنا دا خیر او دا شیر دا قطع حوالی داخل نشوا قبیتا وما ادراک من لا قلام آزاد ولی یا یو قید دا جیل نر اخلاص لی یا دا فک اخلاص ولی پنے کو اعمال و پیمان من فکر عذاب النار بالایمان والعمل الصالح او اطعام ورکولی اذی مسغبا شدلیوی او یو سخی سڑی ورکی انتا روڑی ورکا دخپل رق دولی صدقہ چی ورکے پلا بدے خلق اللہ بدا جہنم دا آفوزت او اطعام دا پارا یتیم او مسکینا مصدر یعملو اطعام یا طعام کولی فی یوم
مسغبة يعني في يوم ذي صغب دا مسغبة مصدر هی ده دا مقربة چې خپل بیا خود وکاره شو خیرات نه خیرات رحمینا سل رحمی مقربة يعني ذا قرابة او مسكين ترون فرق ان چې بزمکو د کی نشته ثم الذين بيد خلقنا امنوا وتواصوا او چې ولودني کو خبرو اولئك هم اصحاب الميمنه والذين كفروا بنا هم اصحاب المشأمه عام دي چې کونی وی او کی عليهم نار مؤصده بقه چې بکی بله په میدان اور بلی کې راغی تاو دمي او چې د اور نګیر چا پیر نوري یا د اوري دیوالی اوهو دلمی پلک سات کې هغه شی پوخ نو آلته کې د تنور په شان نه د هغه زیات ته به چې چا پیرانه منحصي د مقصد ما تحن الى اهل مكه قدها ابواب صنعاء مقصده شاعر کابیتا چې طواف وکوما ال نجاری پجیل چې تحن د مکی غرونو ته د مم لګیا د جړه کې تا تم د مکی په غرونو ما دی خوا د خانه کابینا ز پجیل کې پروت ما د صنعاء جیل پندې دي د تور تنبو شاته ولاړ سړې بار ته نشی راتله غیر فریاد کې مطبقت بسم الله الرحمن والشمس وضحاها قسم او په وخت د چا سورته الشمس وي والشمس وضحاها ذکر چاش په وخت خلق بار روان شي والقمر سپوږمۍ اذا تلاها غروب کې دړم بنیش په دور بیا ور في غروب في غروبه لغروب الشمس اولا پسی قریبا یا د سپوږمۍ دا دی خوانو رفتدار اخیره سمله او ګره طرف نه راوخته نو ګویا د دې طلوع د انور د غروب نه والنهار قسم دې دما اذا جلاها کله چې راز چراش نور را سرګن شین کانت شمس فالنهار موجود والليل شاها قسم دې دما پشپې کله انور پټ کی ما قسم دم وما بنا فمانا دمن بي دمام والسماء وبنائها والسماء وبنائها والارض وما طحا دغمام فمانا دمن یا فمانا دطحا طحمنا دحاها طحاها دحاها وبسطها ونفس وما سواها قسم دې دما په نفس او پاغ ذات چې دغه نفس برابر کو نفس کا مراد یا نفس آدم ده یا د هر انسان نفس فالهمها الله تعالی ورته الهام کو د خیر او د شر د خیر او شر لاري ورته خلی وهديناه النجدين وهديناه النجدين وی خلی ورته لاري د شر او د القضاء لار د شر ده او د لار د تقوا ده د لار د خیر ده او د شر ده قد افلح من ذکا یقینا کامیاب دغه څوک چې دا نفس پاک کو ذریعہ مطهر کو وقد خاب انا مراد ده من دساها چې دا نفس د کفر او د شرک په خیر باندې ککړ کو کذب ثمود تکذیب کړو سمودیانو به تقوا پسر کا شیخ پلا اذن با کل چر پاسدو اشقاها غبدبخت د قوم قدار ابن صالح فقال لهم فسئلوا دویتا ثمود علیہ السلام رسول الله ثمود صالح علیہ السلام ذ خطا شو فقال لهم اوي دغه ثمودیانو ته کم پیغمبر صالح علیہ السلام عادیانو ته الله تعالی هود علیہ السلام لګلو او ثمودیانو ته صالح علیہ السلام سی ورته وي ناقۃ الله تحذير ده ایاکم ناقۃ الله دان بچ کې د اوخه نه اوخه یعنی اوخه ته تکلیف مور کوي احذروا ناقۃ الله وسقياها او دا غید او بوچ کوم وارو د دې په وار باندې خپل اوخه مراوله فكذبوه فاقروها اغه اوخه زخمی کړلا فدمدم علیہم پس راغ پدای باندې فدمدم اطبقه پس الله تعالی را نازل کو پدای باندې عذاب په سبب د ګناه د دوی فسد وا ټول برابر کړ
वला यखाफ उक़बा अल्लाह ने यरीगी दा अंजामना नूर बादशाह खो यरीगी कह रहा जंग को मनसेना बल बादशाह बाने गालिब शी अल्लाह ताला अगा कादिर अला कुल शै इंद कुल कायनात दगा कब्ज़े कुदरत की दी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला। दा सूरत दा अबू बकर सिद्दीक व फजीलत के नादिल है ददी वजन दे दी योनुम सूरत अबी बकरम ने ये तो सूरत अबी बकरम हुई दा अल्लैल तके पढ़ू बनी आयत करागले तक वरता सूरत अल्लैल हुई दमाल कसम